دلته کې آخر کې وی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نو دلته کې ظن بدظني خو په مسلمان باندې حرام ده. ظن المؤمنين خير ما لم يرشدوا. عقایدو کې ظن دا خو ناجایز دی او چې وکڅاره نه کوي جاسوسي د پر غوږی دي ته دل خبره کې شاته سره ولاړ اما کله سره چې موږ یو جرګه کیو خدای یقین کا جمعه کې مخکې مونږ مو او د مړي جرګه زه خپل خبر مرګري سره خبر کوم شاته سره غوږی خو ما ورته استامه کنه هغه د دوی نو کړ مته بس پینه کې سره مې راوتلم نه جامع دروه کراچي دا جمعه امام چې هغه د ابو ذر خرید هغه ماده څه غوږی خو دې څه مې بوک شه سره دا څه خلک یا به د موبایل خو د ریکارډینګ نه او د بعض خلکو ذمہ داری دا ګرځېدلی چې هغه کسانو ته چې د ریکارډ او دې کې د خپل عزت بنو هغه بیزي کله انسان د کله سره جذباتي خبرو مو کی چې زم دا کار د څه نه دی پکار زما په نسبت هغه کار غلطي کې دي چې د مشرانو په نسبت صحیح نو دې دا ریکارډ کې هغه ته وایي وادي ورکړي او دا د رزیل سړی کار چې جرګه سورې کوي ته اوس دراس خبره نشي کوي شرط زما تاسو ته خونه دار چې چته بیمانه سړی کم ظرف سړی نه هغه سړی چې قاملی به سره معلوم هغه سړی چې دوستانه نه کوي هغه سبق نه لکه د یو سړی قام معلومي کنه هغه چې هر قومي په باقي سړي دوی دا پلان نه کوي زه دا ته ما دا ګوجر قام چې دا په شانګل کې ډیر زیات دی سواد کې ډیر دی په دې کې داسې خلک تیر شوی دی کنه چې هغه خپل علاقې یو درانه خلکو د ګوجر د قوم مشران دا من نه کسره سم په خدای یو سړي دوستانو اتم پاچا به اتم ملک وسم دا واو ملکی نه دی الک نکچو نو دا بنیادی ډله زمونږ د دوی یو ده ملي خیر زمونږ د نیکونو واو کې زمونږ نیکونو چې هغه په پارټي کې نو رسته دا کپتان چې پارټي ته راو نو به بابا دا خو خالص زیات څه کنه نو زما والد صاحب سره پناه شو زمونږ نیکو خاله پراته موږ وخت ماشومان اپوره په پټو کې د نور خلکو او دوستانه زمونږ د نیکونو سره ورځ د قیامت په وګونو کې الله ویلي تام بواشي او غیبت څه توي ذکر کا اخاکا بما یکرهو ذکر کا اخاکا بما یکرهو ابو رسول وی چې موږ ورته وی چې ان کان فی اخی کدا کار زمون په ضرور کی نبی علیہ السلام ورته ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته کدا کینه خو ته تهمت وته او کوي په کې نو پرده په واچو خو یو هغه سړی چې دا معاشري د پر ناسوري هغه بیا ښکاره کوي ځکه امام بخاري باب تړل دی باب ما يجوز الغيبه د چا غیبت جایز دی او چا ناجایز دی اور دیو لکیبن القا جلباب الحیا فلا غیبت جس نے حیا کی چادر کو چھاک کر دیا اس کی کوئی غیبت نہیں اس کو آپ ایکسپوز کریں گے ظاہر کریں گے لیس لصاحب الهوى الغیبه او یو سره خپل زړه یې خېدي چې غیبت کې دا حرام نور څه مقاصد نه همدغه مقصد بدعتي خلکو د ښکارا کا مشرک ښکارا کا سیکولر سره ښکارا کا دا خبر بسم الله الرحمن الرحیم